بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن نن پروګرام نمبر 2 شنن مې یو ځل بیا راغلی او مفتی محمد طلحه صاحب څنګه نوستي د ته مې تکلیف ورکړه ده او نن یو بل کوېسچن مې وتاره وړه ده. هغه کوېسچن دغه ده چې لکه موږ په معاشره کې دا خبره ډیره عام ده چې د سلام جواب کول سلام سنت ته او جواب یې چې کومه ده هغه واجب ده او هغه نه علاوه درویغ چې دی هغه کبیره ګناه ده. نو موږ په معاشره کې اکثر داسې کېږي چې یو سړی د بل سړي سره په زړه کې بغض لري، کینه لري، یا مطلب دا د هغه خیرخواهي نه لري او هغه سړی دته سلام وکړو، مفتی صاحب هغه سړی دته سلام وکړو او دی یې جواب ورکړو، بیا په دغه ټایم کې خو د فرض کا چې د په زړه کې د خلاف څه نفرت وي یا څه بغض وي یا بدخواهي وي، نو بدای چې د هغه جواب ورکړو وعلیکم سلام وعلیکم سلام، خو دا معنا شله چې زه مو د طرف نه تو ته امن ده، حالانکه هغه امن وي نه په حقیقت چې دای کیایو تکندي. اس که بیا په دغه صورت کې مو دا پوښتنه کوله چې څه وکړي چې دای کا جواب نه ورکوي د سلام بدازي د واجب نه دی پوته کېږي، ګناه مرتکب شو او که به جواب ورکو دای په دروغ وي به په یک ټیم شاکه بیره ګناه روغی، نو په دغه ټیم شوی دای دغه کاس وسکای. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شکر بس رسول بھائی زی تو سے ډیر شکر گزاری چې تو سره غلوستا د سلام په اسلام شه ډیر زیات تاکید پیغمبر علی صلوات و سلام په حدیث شه روغله ده او ډیر زیات فضایلی په حدیث شه روغلی دي، حتی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې سیک په سلام شه ابتدا کوي اخته د تکبر نه بری ویلی دي، البادی بالسلام بری من الکبر د مشکات شریف حدیث ده. نو سلام یو روایت شیرسی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم یې داسې ده لا تدخلون الجنت حتی تؤمنو، چې تو سه جنت ته ایک وخت رسنشي داخل دی چې سه پرې میں ایمان نه روړلا، ولا تؤمنو حتی تحابو، او تو سه ایمان ایک وخت رسا نشي روړای چې سه پرې یعنی ایمان میں کامل درجه ته نشي رسیدای چې سه پرې میں خپل مانشه مینا محبت نه شارټ کړي. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تو سه تداسه شای نو شي چې کله تو ساغه کوي به تو سه خپل مانشه مینا محبت پیدا شي. افشو السلام بینکم، تو سه خپل مانشه سلام ته رواج ورکی. نو سلام خدای د غیر پورا چې غزل شکیم کینا او بغض و عداوت وی دا چې هغه ختم شي او یقینا دعا دغه سه چې سلام کله وی پزله شکه ډیره ګیلې وی سلام په ذریعہ سره ډیره کیسه خپل خود به خود ختم شي، دا میج روزمره مشاهدات. نو کایو سړی ته زله نو غړیا او د سلام دروچو به ته سلام بیا ورچوا جواب بیا ورکوا، باقی پوتې شدایغه چې یار زله د نو غړی او تیر سلام ورچوي چې سلام نو جواب نو ورچوي به واجب پوتې کېږي او چې ورچوي به دروغه شرسي، نو دا دروغه شنرسي دا سلام یا او د سلام جواب یا د یو د ودو مسلمان ورته دو کولی ځکه وایي چې په کافر باندې سلام ابتداء نه اچوي ځکه چې کافر د سلامتی د دو مستحق نه ده، د سلامتی یو د ودو السلام علیکم ورحمت الله په تو باندې د الله طرف نه سلامتی وي او رحمتی نه دوي او جواب شي چې ابلو ته چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تو باندې د الله سلامتی او رحمتی نه او برکتی نه، نو دا یو د ودو او په دو شه دروغ نرسي دروغ خو یې شیشي چې ته چاته خبر ورکوي چې مثال داسې د وی داسې د کیسه داسې شوې نو واشه شوې نه، نو دا خو ته اخته یو دوا غونډه کوي د جواب ډیر ک سلامي در باندې وچو ته دیغه جواب بریا کوي، نو سلام دغه د پوره چې ازلنه کینا او بغزوزي دغه د وجنه سلام پته کول چې یاره مزلن غوړي بیا خصوصا چې دای دروا چي نو بیا خو زیات اهتمام کول پکور وي تو سه خپل اول چې به جواب ورکول واجب شي، نو واجب پرځدول الله یقینا چې به ګناه خبره او بزرګان دین په داسې ډیر زیات واقعیات دي، نو جواب ورکول کزله د غوړیو کنه غوړي ورکول پکوري ان شاء الله دغه په ذریعہ سره الله پاک غیزله کینه او بغض ختمي. شایس مفتی صاحب دغه د سلام سره متصل و بل پاته مې کوله چې لکه فرض کا سلام یا په قسمه ده کنه یو بار ملک شه اکثر دغه کسینه وی چې یو غیر مسلم تو ته هغه خپل د دین مطابق یا خپل رواج مطابق تو ته سلام وکړو د هغه جواب به سرنګي ورکړي. شکر رسول بھائی کافر ته چې غیر مسلم وي نو ایک تک مسلمان سړی سلام ورچای ابتداءً به وداس الفاظ وی چې السلام علی من اتبع الهدى، السلام علی من اتبع الهدى،
رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار ته سردارونه ته خطوط لیکل بادشاہیونه ته بیا وی سلام په دا طریقه چاو السلام علی من اتبع الهدى کچېره یو غیر مسلم ده دغه معنا څه شو؟ السلام علی من اتبع الهدى ترجمه دغه دو چې سلامتیا د په ایک سړی باندې چې چا د هدایت ایره غلیاره اتباع وکړه او کچېره یو کافر ده تو ته سلام درو چاو السلام علیکم ایس وته ته جواب سرنګ ورکوي نو بیا هغه جواب شه دیم راوته وی چې وعلیکم په انا مخشه موت دریمه دا وی ته وی چې السلام علیکم تو ته چې وعلیکم بس ده جواب ده. مفتی صاحب اس بل دغه پاته چې لکه فرض کا میشته سې کوی چې یاره پلون کې خان ته مې سلام ورکوا یا په ټلیفون ورته وی یا دغه سر ته وی چې تو ځای ورر د اختمو سلام ورکوا به د هغه جواب هغه سرنګ کوي کچېره د څیک چې درته وی چې مو سلام فلونی ته ورکوا نو دای بیا په تو باندې به حق شو چې ته وې د سلام حتی لوسات بل تر سوي و دغه د وجه نه میږ مشورونه وي چونکه دا به یو حق شي نو میږ مشورونه وي چې یو بل چاته د سویل لا چې اسلاف کتابه شي په خطوط شي دی تذکرہ رغلی د یو بل ته چې ویل چې فلونی ته فلا کو میرا سلام پہنچا دینا به داس وته ویل چې اگر ممکن هو سکے یعنی که تو د پورا سوکیات وی پشه سم مشکلات سره ته نه پشه مخ کېږي او سوکای درته به د مو سلام پلونی ته ورسو اس تو ته چا د پلونی سلام ورسو اس وته دا سویه په جواب شه وعلیکا وعلیه السلام وعلیکا وعلیه السلام کچېره شزینا طرف نه سلام رغلی بیبی د دو ادي ګولا د دو تریر د دو بل دسه محرمه یغه دو چېغنه طرف نه توتا به ودا سے جواب شوته وي وعلیکا وعلیه السلام نو دغه د سلام څیک چې سلام ته ورسای او تی جواب ورکوي به دغه جواب ورکول د طریقه نو صحیح شو.